لیکن تر 3 کلو وروسته بیا اوس الله تعالی د دې فیصله کوي په دې کې بعضې کسان پیدا سو د هغو په زړه باندې یو څه رحم رالی په هغو کسانو کې اول کس د هشام په نامه باندې دی هشام چې کله وکتل چې دا خو زموږ قریبان دي دا خو زموږ عزیزان دي دا خو زموږ خپلوان کسان دي د هغو په کور کې ډوډۍ نسته د هغو ماشومان زاړي د هغو د غټانو خوراک د درختو پاڼې سولې نو د هشام په نامه باندې چې کوم کس دی هغه پر دې باندې د زړه نرمي راله هشام بن عمر په نامه باندې دی هغه راولاړ سو په صحابه کرامو کې اول کس ته راځي و په صحابه کرامو کې نه بلکې د دوی په قریبانو کې د زهیر په نامه باندې یو کس دی دا هغه کس دی چې د محمد رسول الله کورنۍ د ده ماماګان بلل کیږي هشام زهیر ته راځي زهیر ته وایي چې آیا ته خو د ځان دپاره استراحت خوښوې د ځان دپاره واده خوښوې د ځان دپاره خوشحالي خوښوې لیکن ستا په څنګ کې چې کوم همسایهګان دي او هغه داسې همسایهګان دي چې هغه ستا ماماګان کیږي د محمد رسول الله کورنۍ د زهیر ماماګان کېدل ای زهیره که چیرې دغه د ابو جهل کورنۍ وه بیا به ابو جهل دغه فیصله نه وکړې بیا به دوی 3 کاله نه و محاصره کړي نن چې د ابو جهل کورنۍ نه ده دا ستا ماماګان دي ابو جهل په دې باندې تکلیفونه راولي راسه زهیره دا فیصله به سره وکړو دغه لیک چې کفارو سره کړی دی دغه لیک چې ابو جهل کړی دی دا کیسه به ختمه کړو دغو صحابه کرامو ته او دغو بنو هاشمو ته به نجات ورکړو زهیر په جواب کې ورته فرمایي چې ای هشامه زه خو یوازې یم له ما سره ملګری نسته د دومره قریشو په مخ کې دا خبره زه چیرې کولی سم که چیرې له ما سره یو ملګری پیدا سي زه به دا کار وکړم هشام فورا له زهیره څخه راولاړ سو مطعم بن عادي ته رالی مطعم بن عادي ته وایي چې ای مطعمه تا ته خدا خوند درکوي چې په استراحت باندې یې ته له چا سره نکاح کولی سې ته له چا سره کاروبار کولی سې ستا په کور کې هر څه موجود دي لیکن ستا په څنګ کې چې کوم قریبان پراته دي هغه هم قریش دي هغه په قریشو کې بنو هاشم دي په قریشو کې هم الله تعالی و هغو ته غټ مقام ورکړی دی نو په هغو کې محمد رسول الله دی ستا خپل قریبان دي په هغو کې له هغو سره ظلمونه کیږي نو باید موږ هغه پریکړه چې ابو جهل کړی ده هغه خط چې ابو جهل لیکلی دی د ده په مشوره لیکل سوی دی راسئ نن به هغه پریکړه ختم کړو مطعم بن عادي هم ورته وایي چې زه یوازې یم کاشکې له ما سره یو ملګری وی هشام له مطعم بن عادي څخه راولاړېږي په 3م ځای کې راځي ابوالبختري ته و دې ته هم دغه پیغام پرېږدي چې زموږ ستاسو همسایهګان په تکلیف باندې دي 3 کاله یې اوس محاصره دي موږ ته هر څه سهولت موجود دی راسئ پر دې باندې یو رحمت و شفقت وکړو هغه هم ورته وایي زه یوازې یم که چیرې له ما سره یو څوک ملګری سي زه به دا کار وکړم هشام په 5مه مرتبه کې راځي و زمعته د زمعه په نامه باندې یو کس دی دا هم کافر دی هغه ته وایي چې ای زمعه زموږ تاسو په څنګ کې قریبان پراته دي هغه زموږ تاسو خپلوان دي هغه موږ تاسو 3 کاله کېږي محاصره کړي دي راسئ دغو کسانو ته نجات ورکړو زمعه مو ورته وایي که چیرې له ما سره ملګری پیدا سي زه به دا کار وکړم نو اوس هشام له ځان سره 4 ملګري پیدا کړو یو دی زهیر ورسره دی مطعم بن عادي ورسره دی داسې زمعه ورسره دی 5 کسان سره ملګري سو مشوره یې وکړه چې راسئ موږ به سبا سهار چې کله حرم ته راسو په حرم کې به هشام وایي اول وارې دا خبره زه وکړم چې دغو کسانو ته موږ 3 کاله چشور کړی دی 3 کاله مو محاصره کړي دي دغه پریکړه چې ابو جهل کړې ده دا به په آینده کې ختم کړو نو 5 کسان دي کله چې سهار سو حرم ته رالو د سهار په وخت کې قریش ټول سره راجمع سوي دي په اول واره کې هشام ولاړېږي هشام چې کله ولاړ سو و قریشو ته دا خبره وکړه چې دغو کسانو ته خو موږ ډېر تکلیف ورکړی دی دا قریش خو موږ سره راګرځولي دي د قریشو چې کوم مشران دي او داسې په قریشو کې چې کوم صحابه کرام دي پر محمد رسول الله ایمان راوړی دی دغه ټولو کسانو ته خو موږ تکلیف ورکړی دی او 3 کاله مو دوی ته په شعب ابي طالب کې
محاصره کړي دي لنن څخه به هغه فیصله چې 3 کاله مخکې موږ کړې ده هغه فیصله به نن ختمو. هشام چې کله دا خبره وکړله ابو جهل ولاړیږي چې زما دې قسم وي چې هیڅ کله به زه دا فیصله ختمه نه کړم که هر څومره پر دوی باندې پر قریشو باندې تکلیفونه تېرېږي. نو ابو جهل سیدا خبره وکړه چې دا فیصله به هیڅ کله نه ختمیږي. دغه په شعب ابي طالب کې چې کوم بنو هاشم محاصره دي دا بیا تر ډیره وخته پورې دلی وي که څه هم 3 کاله تیر سوي دي دغو کسانو ته موږ نجات نه ورکوو تر څو چې موږ ته محمد رسول الله په لاس نه را کړی او موږ محمد رسول الله قتل کړی نه وي. په دویمه مرتبه کې بیا د هشام یو ملګری ولاړیږي هغه د زمعه په نامه باندې دی. زمعه ورته وایي چې زما دې قسم په الله باندې وي چې زه به تر هغه وخته پورې کښېننم تر څو چې تاسو دغه فیصله ختمه سوې نه وي چې کومه فیصله تاسو د محمد رسول الله په شان کې کړې ده. محمد رسول الله مو 3 کاله محاصره کړی دی یوازې محمد رسول الله نه بلکې د ټوله قبیله. ګوره ابو طالب هم ورسره دی. ابو طالب هغه شخصیت دی چې د دنیا څخه بې ایمانه تیر سوی دی هغه هم مشرک دی. د محمد رسول الله ټوله قبیله هغه که مسلمانان دي که کافران دي ټوله یې 3 کاله محاصره کړي وو. له دې سره کاروبار ناسته ولاړه نکاح هر تعلق یې ختم کړی دی. زمعه هم پر دې خبره باندې ټینګ شو او داسې مطعم بن عدي ولاړیږي هغه هم وایي موږ په دې خبره باندې راضي نه یو کوم 3 کاله مخکې چې تا کومه فیصله کړې ده په هغه وخت کې موږ په دې خبره باندې راضي نه وو نن هم په دې خبره باندې خوشحاله نه یو. تر هغه وروسته زهیر ولاړیږي. زهیر هم دا فیصله کوي چې موږ دغه کسانو ته 3 کاله محاصره کړي مو دي او زموږ خپل قریبان دي خپلوان مو دي په دې کې مسلمان او کفار دواړه دي دې کسانو ته به موږ نجات ورکړو. ابو جهل هم حیران سو چې دغو کسانو خو ماښام مشوره سره کړې ده ځکه یو ولاړیږي بیا بل ولاړیږي بیا بل ولاړیږي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له 3 کالو وروسته او داسې د داسې کومه قبیله د بنو هاشم ته له 3 کالو محاصرې وروسته بیا نجات ورکړو. 3 کاله له دې سره قریشو هېڅ تعلق نه ساتي پر دوی باندې کاروبار بند و د دوی خوراک د درختو پاڼې شولې. د دین د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه تکلیفونه راغلي دي او څنګه تکلیفو ته ځان تیار کړی دی. لیکن له هغه سره سره پر دې قریشو باندې هیڅ وسیله رحمي نه راتلله.